کیږي څه روزي د چا لاس کې رښتیا ووایه د خدای لاس کې رزق خدای ورکوي نو رسول الله مبارک فرمایي توالدو تناکحو نکاح کې وتوالدو بچی راوړئ وتناسلو نسل زیات کې زه به د قیامت پر ورځ فخر کوم بس یوه خبره دې دواړو وروڼو ته کوم دې دواړو وروڼو ته عادل خان صاحب او عاقل خان صاحب ته چې واده خو ستاسو الحمدلله وشو او په ښه طریقه وشو دغسې پروګرام په ودونو کې پکار دی چې ته خدای خوشحاله کړې واده خو یو خوشحالي ده نو ته پکې الله هم خوشحاله کا او که ته خدای پاک خوشحاله کړې درله خادي درکړه او ته خدای خفه کې ډول سرنا نو بیا د خوشحالو او د غم چابیانې چا سره دی الله سره دا زور به د نبي اوځي دقسې تقریب وکې لکه دې دوستانو چې وکړه نعتخواني وشوه تلاوت پکې وشو د دین خبرې پکې وشوې او بچې د هلکانو ته ویم جون به کور کې ښکلې تېروئ مزېدار داسې جون به تېروئ چې مور ام خوشحاله او ښځه هم خوشحاله نه به پوره ښځې ته جوکاویږي چې مور خفه شي نه به پوره مور ته میانس کې به جون تېری په کوم ځای کې په دې میانس کې اخه شوه جون به داسې تېروي چې مور هم خوشحاله ښځه هم خوشحاله دې ښځې سره به ظلم بخجنکو سره نه کوي دا لکه سوچ وکړې چې زما خور وادي او څوک ورسره ظلم کوي زه به خفه کېږم که نه دا هم د چا خویندې دي که نه دا سوچ وکړه چې زما لور وادي او خاون ورسره ظلم کوي نو زه به خفه کېږم که نه دا هم د چا لونه دی دا جنکې دا مظلوم قوم دی په خدای چې خلک ورسره ډېر ظلم کوي داسې ظلمونه شروع دي چې زه درته نشم ویل ما له یو ځای یو هلک او یو جینۍ راله هلک سره خپل مور او پلار رشته دارانو جینۍ سره وی دې هلک دې جینۍ له 3 طلاقه ورکړی ما ته د وړو مور وی جینۍ که دې ولیده چې دې ظالم دې جینۍ له ولې طلاق ورکړو مې ولې وی ډېره ښکلې جینۍ ده عمر نه هم ډېره کمه ده وړه جینۍ ده او غریبانان خلک دي ما ته پر غریبانانو کې مې داسې هوښیاره جینۍ نه ده لیدلې هوښیار هم د ښکلې هم د حسن قد و قامت نم خشته مزیداره د عمر دې سپېره دې ښځې له دې دونه ښکلې ښځې له طلاق ولې ورکړه ښځه په ښځو خفه کېږي ما ورته ویې که خاوند دې ولې ولیده ولې وی هغه هم ښکلې دی مې هغه خو د 14مې سپومې نه راکوشو هغه سم ښکلې دی نو هغې وی چې وی دا بیا ولې طلاق ورکو مې د خاوند دا بره غاښونه یو 10 ګزه بار راوتي او مې پوزې هغه ورکوټې باټینګن نه غټ باټینګن او دا څښاک غاښونه یې نیولې دي بینتې ځي او دا څښاک غوږونه او دا دانو دار مخ دا څښا لاسونه وی دې سپېره دې ښځې له طلاق ولې ورکوم ما وی تپوس پوس وکړو مې بچې ولې طلاق ورکوم ما ته مولوي صاحب دې خاوند نه مې تپوس وکړو اوس خو مې خاوند لرې خو ده نه وکړه هلکه ښځې لرې ولې طلاق ورکو نو غلی غږ یې نه کو مې تا ته ویم غږ یې نه کو هلکه تا ته ویم غږ یې نه کو مې بچې سړی خو دې غږ نه کوي ولې طلاق درکو وی مولوي صاحب وی جمع موسمو اوبه مې وله ګرمې کړې سار وختي پیشبنې چای مې ورله پخه کړه هله پاسه چې اودس وکړې اوبه مې ګرمې کړي روټه مې د تېښې ها کوي نه پاسې چې دې کې ما وی مونځ له لاړ شه جمع ده نه ځي کوي جمع ته لاړه ما وی جمع لاړه نور منځوې بس زما په 3 طلاقو طلاق په مونځ دا خلک دا ظلم یاره خښته پرته وه مې پې ورغروال مې ورېږه چې په دا مازدیګر دی وا دا خدای تباه که دا خلکو راونه وایي ته جګړې کې مې جګړې نه دا دله وجل پکار دی خپله خور نه لري دی خپله لور نه لري یاره ده خور سره چا دا چل کړی ده به څه کول دا د چا لور خور ده په څومره ګرانۍ دا ماشومان یې لویږي دا جنکۍ څونه په تکلیف یې ماشومه په غېږ کې جامې نو بنګړي نو والی نو ماشومه ګرځئ نو رو یې لویې تاله یې لویه کړه نو جامې هر څه یې وله واخېستل او په عزت کې درته واده کړه نو تا د ځان نه لاټي برنس جوړ کړی دی نو ښځې سره به ظلم کې ظلم بلکل نه
قطن بنکه او زنانو تم داویم چې آغا د پلار کور دی اوس پاتې اوس بر سخر پلاری اوس بر خواخې موري اوس بر اندروریانې خویندې دلته به ښکلی ژوند تیری بس اوس به هغه ماحول پرېږدې دې ماحول سره به ځان بلدی اوس به د خاوند د عزت خیال ساتي نو چې د شریعت مطابق هلکانم ژوند تیری او ښځې هم تیری قسم د ژوند به خشتی ښکلي جنت به او که جینکې د شریعت خلاف ژوند تیری خواښې سره جګړې کوي هندروریانو سره جګړې کوي نو بیا ژوند تباه شو ګزاره به کوې بچې او که ښځو له څه میوه میوه وړی خبرې مه کوه که ښځو له څه میوه وړی نو مور له موړی ښځو له بادام غوزان وړی نو بارې مقبره کې ماتوی چې هغه غریبې په کور کې دننه ماته یو ټق کوي نو بیا بار مور وایي وایي ټوله شپه ټقا رخیږي وایي بادام خوري او غوزان خوري چې ته جورابه کې یا د ترخ جیب کې پټ وړی او مور له موړی د مور حق دی مور له به مخ یا مو سره خوشطبي وکړه د ښځې حق دی وله به وړی شي که نه ولې به نه وړی دا چاته ناستی خو د مور حق هم دی مور به خوشحاله ساتي دا نه چې خور اله او مور بله او ښځه نعمت د خدای تعالی د خور مور خپل حق دی د ښځې خپل د ټولو به خیال ساتي او جینکول هم پکار دي چې خاوند سره خواښې سره ښکلی ژوند تیر کړي دعا ورته وکړئ یا الله د دوی دا ښادۍ بختوره کړي دا جینکۍ چې دلته راواده شوي دي یا الله ته دا کور بختور کې وپورې الله خوشحاله ژوند دې پکې نصیب کې یا الله د دغه جینکو مور او پلار هم په دې رشتو خوشحاله کې د دې هلکانو مور او پلار او خویندې رونه ټول پې خوشحاله کې خدایه د زړه مینې یو بل سره پیدا کې د زړه محبتونه یو بل سره پیدا کې او خدایه د ناچاقو د اختلافاتو جګړو نه وساتې الله په تقدیر کې ورته نارینه صالح دیندار بچي ولیکې حافظان بچي 17 فروری به روز هفته د مازدیګر نه ماسخانه پورې پوخ جومات ته کند رضا خان بر تاکال من جانب عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت تاکال بالا دویم چې زه راتلم نو ماته مولانا امان الله حقانی صاحب زمونږ بهترور دی هغه ټلیفون وکړ یاره زه خو دې پروګرام له درتلمه خو ما بل چا سره واده کړې وه نو زما مهرباني وکړه ته به نمایندګي وکړې مولانا امان الله حقانی صاحب زما په خیال په دې علاقه جوړ الیکشن ته ولاړ دی که نه نو زه به راته هغه را طرف نه دا نوم هلکه رښتیا یو خبر راته کوم که زه دلته چېرته وټونو ته ودرېږم راکوې یاره زما خو یقین نه راځي ټول راکوې که صرف جمعیت والا ټول راکوې مسلم لیگ هم راکوې پیپل هم راکوې تحریک انصاف والا ټول راکوې بس چې مال یې راکوې نو کتاب ته ووهې ټول امان الله حقانی صاحب کامیاب کې دا ما د خپل طرف نه درته وې بس کامیاب کې الله او بل سید جان مولوي صاحب ګوره عالم دی دا به دواړه کامیابوي ښه په کتاب به ډبلی وهې انشاءالله سلام علیکم